نن سبا خو خلک سپین چرګان خوري، د دې نه خو بالکل مکمل بایکاټ کول پکار دي. بالکل جی تاسو ګورئ لړۍ را روانه ده ځوانانو او ماشاءالله زموږ په پاکستان کې سبزیانې کې ډېرې په وافر مقدار ملاویږي. صحیح. نو سبزیانو استعمال زیات کول پکار دي. صحت دپاره تاسو هم خپل ټیم ایستلی دی، خلک نور هم لګیا دي په سپورټس کمپلیکس کې ایکسرسایز کوي. د حوالې سره ډاکټري څه دا ګرځېدل ښه دي صحت دپاره که نه؟ ایکسرسایز د وجود دپاره ډېر ضروري شی دی، بلکې دا د ژوند یو حصه جوړول پکار دي. مونږ خو اکثر ایکسرسایز تاسې یو پالتو کار و، خو دا لکه داسې پکار ده چې سړی په ځان فرض کړي. زه خو روزانه تقریبا دلته 20 چکرې وم. ایکسرسایز ډېر د صحت لپاره انتهایی یو اهم څیز دی، څنګه چې د ژوند لپاره ډایټ نور څیزونه واټر ماټر هر څه، داسې ایکسرسایز هم د لایف یو حصه ده، ضروري دی. امیون سیسټم د سړي ډیولپ کېږي، ټالرنس په سړي کې پیدا کېږي. نو ایکسرسایز زه خو وایم چې ایکسرسایز انتهایی ضروري دی. او ټایمینګ ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې اصل کې چې د چا ایج د 50 نه زیات وي هغه دپاره خو 10,000 سټپ دا روزانه مست دی. بیا که څوک ینګ وي نو هغه خیر منډه هم شي والی، خو زمونږ ایج والا کسان چې کوم دي 50 پلس هغوی دپاره خو ضروري ده چې برسک واک چې کوم دی عام خپل پیس نه نارمل لږ یا زیات یا کم دا ضروري دی. څه به سجیست کوئ څه ده چې مثلا د ګرځېدو سره داسې کوم غذا خوراک پکار دی؟ نن سبا خو خلک سپین چرګان خوري، د دې نه خو بالکل مکمل بایکاټ کول پکار دي. او ماشاءالله زموږ په پاکستان کې سبزیانې کې ډېرې په وافر مقدار ملاویږي. صحیح. نو سبزیانو استعمال زیات کول پکار دي. بل عام ماسته شلومبې دا عام څیزونه دي، ریچ سورس آف کلشیم دی او ډېر بهترین شی دی. خو د غوښې نه دا ښه دي چې سړی عام طور باندې سبزیان استعمالوي، فروټ استعمالوي او ارزان هم. خو یو کار کوئ چې بس سپین چرګ مه خورئ، دا ډېر خطرناک شی. تاسو چې کله بیمار درشي وایي د ډاکټر صاحب رویه ډېره سخته وي، ساده وي، وجه څه ده دې حوالې څخه؟ لکه تاسو چې کوم بیمارانو دپاره لکه ساده ځینې علاج ورته مثلا سجیست کوئ دې حوالې څخه؟ نو علاج خو مختلف هغه خو مختلف بیماریان دي که نه، یو کس کم تکلیف دی د هغه مطابق موږ بیا هغه فیصله کوو چې یو کس ته کم طریقه باندې هغه پوی کول پکار دي. لکه اوس شوګر والا بیمار راشي هغه ته موږ ډایټ باندې سختۍ سره ووایو چې یاره د ډایټ پرهیز کول پکار دي، د خوږو نه، د ګوړې د چیني نه. بل داسې بیمار چې هغه ته د ډایټ ضرورت نه، هغه ته بیا زموږ ایډوایس بده دي. نو مختلف ډیزیز کې مختلف طریقه کاري. په دفتر کې چې کوم ناس ځوانان یا کمپیوټر بیس یا چې کوم دفتري کارونو کې زیات د ناستې هغوی دپاره تاسو څه سجیست کوئ؟ یاره دفتر کې چې کوم کسان ناست هغه پکار ده چې خپل ټایم وباسي. زما ټایم د ټول نه زیات بیزي دی، او چې زه ټایم شم ایستی نور یو کس یې شي ایستی. څومره ټایم په شواروز کې پکار ده چې وباسي؟ یاره کم از کم چې 10,000 فیټس سټپ څومره ټایم نه، ګنټه نیمه ګنټه اخلي که نه، نو کم از کم یو ګنټه ایکسرسایز ته ورکول پکار دي. کتونکو دپاره به څه پیغام وړاندې کوي؟ بس کتونکو ته دا خواست دی چې راځئ بس ګراوند کې دا ځایونه ډېر بهترین دي، بس ایکسرسایز به هم کېږي، آوټینګ به هم کېږي او لایف کې بس ځان خوشحاله ساتئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب په ټیم راکولو. بالکل جی کتونکو تاسو وکته موږ هم د ډاکټر صاحب د دې واک نه هم مستفید شو. ګورو زموږ سره به یو کم بل ملګری چې کوم دی هغه یو شډول جوړ کړی د خپل واک، د هغوی نه به هم پوښتنه کوو. دا راته ووایه چې ګرځېدل د صحت دپاره څه دي؟ ډاکټر صاحب وویل چې ته به سپین چرګان هم نه خورې، دا پابندي د باندې هم ولګوله، زبردست، او کولډ ډرینکس به هم نه څکې. بالکل جی، په دې کې به هم احتیاط کوې ځکه چې زما ستا وزن هم سیوا کېږي، ډېر زیات سیوا دی، اوس هم سیوا دی. څه پیغام ورکوئ؟ نو پیغام مې دا دی ورور سره به زوم خیر دی. نو داسې ده
ها چې نن سبا که ډاکټر له ورشي که نه اها او هغه ته ځان ښکاره کوي یا معاینه درله کوي نو ټول نه به ته مخکې دا وایي چې خوراک کم که او واک کوه ګرځېدل ډېر کا ګرځېدل ډېر زیات کوه او دا روغ او ناروغ دواړو ته وایي نو د انسان د صحت دپاره زه وایم چې واک ګرځېدل دا ډېر زیات فایدهمند دي او انسان له ډېره زیاته فایده ورکوي زما څومره هم چې ما اوري یم اینی نو هغوی ته زما دا خواست دی چې کم از کم غونډه ورځ کې یا مازدیګر کې بالکل جی تاسو ګورئ لړۍ را روانه ځوانانو او نو نیمه ګنټه یا 40 منټ واک دا د انسان د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دی ډېر لازمي کوم چې ډاکټران وایي که نه نو ستاسو د راتګ هم مننه خوشحاله او تاسو که ګورئ لکه دا ځوانان هم روان دي بالکل جی علما هم پکې دي سټوډنټان هم دي پکې بالکل بالکل دې ته په څه نظر باندې ګورئ لکه خلک به مخکې باجوړ ویل یاره دا مشروطان دي نه جی نه یا د سراوت دي د خپل صحت خیال ساتلو بالکل موږ به اکثر چې پېښور ته لاړو د پارکونو کې به موږ کتل نو اکثر به بیا دا بوډاګان به موږ به چې دا اوس څه کوي خو موږ دغه نه خبر نه وو که نه موږ خپل صحت نه خبر خپل صحت نه خبر موږ دا اوس په قهر اخته شوي دي دا ولې ګرځي که نه یا ولې واک کوي نو زه داسې وایم چې هغوی ډېر ښه دغه کوه هغه ټایم کې موږ ته پته نه وه نو چونکې اوس مطلب د سوشل میډیا دور دی او خلکو ته اویرنس رالی بالکل ډېر زه بالکل جی کتونکو تاسو د بګ مین خبرې واورېدلې او خیر کوم چې بار ملګري دي هغه به هم د زموږ د چکر نه یا د ګرځېدو نه مستفید شوي خو موږ به کوشش کوو چې دلته کې کوم بدلون زموږ په دې کمیونټي کې را روان دی دغه بدلون ته وګورو کوم ځوانان دي په تاسو په شا باندې ولیدل یا په ګروپ کې روانو نو دا زموږ لپاره یا زموږ د صحت لپاره دا یو ښه اقدام دی په دې باندې موږ ته شرم نه دی کول پکار بالکل دغه رنګې چې کوم د بدلون نوي پروګرام وي موږ به کوشش کوو چې ستاسو سره شریک کړو په بل پروګرام پورې د خدای په امان